د سواد چې کوم ډي پی او صاحب د جناب تاسو چې کوم مخکې حکم جاری کړو دا سړی به نورم لیونی کوي د الله بندګانو سپینه ګیره ده د دې خاطر خو تاسو کوی کنه چا چې بوتله د یو په منصوبه باندې بوتله د بخت رحمانو او د دنیا د ماشومان بس ډوکړي خان دي بس تاسو دا ویډیو ګورئ د الله بندګانو نبی اسلام د دین ډیره سخت منع کړی دی د خو سپینه ګیره د عمر والي دی او تاسو په صدا ماشومان راټولوي او باقاعده په منصوبه دي کسانه بوتلې دي زه پولیسانو ته دغه یو قسم لار از کومه الله بندګانو د خلکو لپاره حفاظت کوي کنه دا خو د الله نسبین مخلوق ته د لیونی دا کم چې دماغ کار نه کوي او دا خلک پسې خنداګانې کوي او بیا د سپینه ګیره ده د سپینو ګیرو نو خو الله لهم حیا ورزي نبی اسلام فرمایي د سپینه ګیره ډیر غټ حیثیت دی قیامت کې د سپین ګیره ډیر غټ حیثیت دی او تاسو دغه ته بوتلو د ماشومان ته مخامخ ودرو دا یو منصوبه دی یو قسم لا نو زه جناب د سواد چې کوم پولیسان دي د الله بندګانو د کسانو لګ مرسته کوي دی باندې ل قانون سخت کوي کنه کلونه به د ساسه کړي دا خنداګانې بس کې ولاړ سخت به سور شمه کینو کوي الله دې مونږ ټول معاف کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ یو لیونی د لاس نونی ولا او مستودردل او دا سیرا واستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول صحابه ورته قتل او پنور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودرولې ها ټول صحابه ورته قتل او ټول خلکو ته پته و چې دا لیونی ده خو بیا نبی اسلام ورته داسې ورته قتل لاندې او هغه ورته خبرې کولې کله به سوي چې په خپل روانه شو نبی اسلام ته راغی ها دې له خدای الله په نظر کې د الله په نزد یو مقام دی او موته د کلونی سازي کړي مړه الله دې موږ معاف کړي والله بس